د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډیر زبردست جنگونه کړي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خدای مسلمان ک یو ډیر د عربو یو مشر چې هغه ډیر زیات هوښیار او ډیر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو عمرو ابن العاص رضی الله عنه دی هم مسلمان شو. او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول او پیژنئ د ابو جهل و عکرمه دا خدای پاک مسلمان ک او واقعاتی څنګه. حضرت خالد ابن ولید وای چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتله چې کوم جنگ کې به زه د نبي علیه السلام سره شریکېدم او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت هم زما د زړه ماته وایي چې دا ته څه کوې بس قومیت او د قوم دپاره جنګېدم نو زړه مې مطمئن و زړه به مې خفه و. وی چې کله نبی علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغېسته او مونږ وی چې دی به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خو دې له ډېر لوی اهمیت ورکوي. لکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى چې یو مونځ هم نه ګورې پاتې نه چې ټول به کوئ او پورا په خپل خپل وخت کې به کوئ وګورې مازدیګر به خامخا کوئ. نو ما ته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلومه نو مونږ وایو چې د دې په مانځو درېږي مونږ به د یو غونډۍ شاته ورته پټ یو ناګهاني به پې حمله وکړو. مسلمانان چې مونځ کوي تورې به یې ښودي توجه به نه د جنګ نیت به نه بس چې تر څو دوی ځان سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي. یو ځای م وله وټاکه په داسې اندازم وټاکه چې دوی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي او دلته به پړه واچوي. عربو ته خو ځای نه معلوم و که نه ارض خو به چا خیمې نه ښخولې په لاره چې به تلل یو خاص ځای نه هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه واچو نو هغوی ته هغه پړاو معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه واچوي. پړاو به یې داسې ځای کې اچوي چې هلته کې سوري وي ځمکه هوارئ میږي وغیره پکې نه اوبه ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص پړو نو ځای نه وی مونږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبی علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان مونږ مقرر کړي د هغې اطلاع راکړه چې په دې لار راځي وی ناګانې لار بدله کړه په بل لار لاړ. وی ما ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي چې دا رښتونی پیغمبر دی ګوره یکدم یې لار بدله کړه. دوی ته څه پته وه چې مونږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست شو د دوی جاسوس خو مونږ چېرته نه یو لیدلی او مونږ پوره تیاری کړې دی د دوی د مرګونو او مکمل لار بدله کړه په بل طرف ته وشو. معلومیږي دا چې دا خدای خبر کړی دی خدای هغه څوک خبره چې پیغمبر یې وي. زمونږ منصوبه ناکام شوه وی چې ناکام شوه نو بیا مو بل ځای ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازه م ولګوله چې دوی به مازدیګر دې ځای ته رارسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کې دی نه شي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې نه وروستو بیا شته لرې دي ځای نه ځان هم ورته بلکل یو ځای کې پټ که او چې څنګه نبي علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله و چې که خیر وشو په حمله کوو نو څه چلې را سره وکړو صلات خوف وکړو. صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ. دا نیم چې کله یو رکعت د امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي. امام دویم رکعت وکړي او د دې دویمې ډلې لومبی رکعت شي او بیا یو ډله هم ځان له خپل یو رکعت وکړي بله هم وکړي نیم دشمن ته ولاړي نیم امام پسې ولاړي په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی. بلکې وی چې مونږ خو وی چې دیو په مانځو درېږي او مونږ به پې حمله کوو چې اوس مو قتل نو غون نیم خلک یې مونږ ته مخامخ ودرول نیم ورپسې په مانځو درېدل هغې چې ورسره رکات وکړه هغوی رالل مونږ ته ودرېدل دی ورلل هغې سره دویم رکات وکړو
بیا هغې خپل رکعت وکړو نیم مونږ ته ولاړ دي بیا رالل هغې مونږ ته ودرېدله نورو خپل نیم بس زمونږ منصوبه ناکام شوه وی ملګرو ته مې وی چې ما درته نه وي چې دا رښتونی پیغمبر دی دروغجن نه دی ګوره په کومه طریقه یې مونځ وکړو ومې خپل مونځ وکړو ومې زمونږ نه څوکۍ وکړه د ملګرو بیا حضور پاک ملګرو ته وی چې دا سړي خو مونږ نه صبرېږي یو ځای مو ته لار بدله کړه بل ځای د مانځه دې چل پول نیول غواړي کلک وینیول خالد ابن ولید سره د ملګرو یې گرفتار کړ او حضور پاک ته پیش کړ لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو دشمن داسې دشمن چې هله ګوته له ورسي کوم ځای کې پرېږدي وی معاف یې کړو چې ځای مه معاف کړی وی دوه نښې خو مې دا شوې چې دا سړی رښتونی دی او دا پیغمبر دی او بله نښه مې دا وه چې کله مې ورسره جنګ کړی دی جګړه مې ورسره کړې ده نو هغه وخت سره به زه مطمئن نوم ما به وی بې ځایه جنګ کې ظلم کې خلا به مې نو مطمئن اوس په دې شش و پنج کې چې زه څوکم وی ماله کې دا فیصله وکړه چې زه عیسایي کېږم حقیقت پیغمبر اسلام سره خو مې دشمني ده سخته دشمني ده احد کې مې سره مضبوط جنگ کړی دی بدر کې مې مضبوط جنگ کړی دی خندق کې تلیم جنگ مې سره کړی دی نو دشمن سره خو نشم تابع کېدی که رښتونی دی خو نشم کېدی ضد دی ضد خو زه راشه عیسایي بشم یا یهودي بشم هلته به زه دی کې نبی کریم او د ده رورو ولید مسلمانو رور مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید راوغوښته وی ولیده وی خالد ډېر هوښیار دی مونږ سره ډېر جنګونه وکړل خو داسې هوښیار سړی د اسلام نه لرې نه دی پکار دی چې دا سړی مسلمان شي د ده دومره لوی تجربه ده او دومره هوښیارتوب دی نو چې دا د کفر دپاره استعمالیږي د بوتانو دپاره نو پکار دی چې دا د اسلام دپاره پکار راشي وی د الله رسوله څه وکړم وی یو خط زه لیکم د خالد ابن ولید په نوم دا والا یو څه ممکن ده چې دا سړی خدای مسلمان کی اوس خالد ابن ولید وی زه په دې سوچ کې چې چېرته شام ته ځم وی عیسایي کېږم وی دې کې زما رور راغی ما له خط راوړو مې چې دا څه دي وی یاره نبي علیہ السلام دا خط راکړی دی دا لږ وګوره چې خط مې ولیکه نو په خط کې راته حضور پاک او د شپې مې خوب الابیل ولیده د شپې مې خوب ولید چې خطرناک ځنګل دی غنی دی پکې ازغی دی پکې او ډیر د خطرې سیدونه دی په دې ځنګل کې زه پکې روان یم ډېر خطرناک دی او چې روان یم نو یو صفا لارې ته تې ووتم د دې ځنګل نه پاکه لاره د صفا لاره د روغه رڼا اس پکې تیاره نشته او اس تکلیف پکې نشته او اس نقصان نشته وی دا خوب مې مولید وی دا خوب نه مې معلومه کړه چې زما دا کوم دین دی د جاهلیت او د کفر او د شرک دا خطرناک ځنګل دی دا د هلاکت ځنګل دی او زما روح ټیک دی زه وځم د دې نه اوس کوم طرف ته چې ووتم دا به زما د رڼا لاره وي صراط مستقیم به وی دې کې رور راله خط راوړو چې خط مې وکت نو په خط کې راته لیکلي چې خالد ته ډېر هوښیار یې او قابل سړی ته د اسلام نه لرې پاتې کېدل تاله نه دي پکار که بل سړی وي چې هغه ناپوهه د اسلام نه لرې پاتې کېږي بېله خبره ده نو ته هوښیاره مې پوهه مې عقلمنده مې اسلام نه ځان لرې مه پاتې کوو زه دعوت در کوم ته مسلمان شه راشه مسلمان شه او دا خپل طاقت د کاڼو دپاره مې استعمالوه د بوتانو دپاره دا طاقت د الله د ذات دپاره استعمال کړه وی چې دا خط مې وکته وی ما وی چې ما خو د حضور پاک سره ډېر جنګونه کړي دي او ما خو احد کې داسې جنګ ورسره کړی چې او یا مضبوط مسلمانان زما د لاسه شهیدان شوي دي درته څه وی ما د خط د چا نه راوړو وی ګوره ته پرېږده تا نبي علیه السلام لیدلی نه دی ولې مې لیدلی زما د قوم سړی دی 53 کاله په دې مکه کې مونږ سره تیر کړی دي وی خانو تاوته د دې نه دي کتلې حضور پاک ډېر رحم دل دی دا خط قسم دی چې نبی علیہ السلام مال راکه ستا په نوم وی مې چې خر ورځه خدای به خیر کړي وی زما یو څو دوستان یو صفوان ابن امیه د امیه زوی هغه له ورلو د کله مضبوط خلق او جنگي ماهرین کافران صفوان ابن امیه له ورلو دروازه مې وډبوله صفوان بارو خیر دی خالده ما ویرا بس مونږ خو ډېر عمر د دې کانو عبادت وکړو او ما ته خدا سړی دا پیغمبر رښتونی ښکاري
ستا څه خیال دی مړه زه چې ځو پرېږده دا کفر پرېږدو او د دې محمد ملګرتیا کوو صلی الله علیه وسلم هوښیارم دی مشرم دی د لوی قوم خاوندم دی مونږ پې بدیم نه ښکارو او غلبه هم ګورې را روانه ده ګیر چاپېره قبایل چې څومره ټول مسلمانان شو نو چې سبا د یرې نه مسلمانانېږو او سبا رسوا کېږو او شرمېږو نو ښه دا نه چې مونږ مسلمانان شو په خپله خوښه وی صفوان ما ته وی چې خالده که دا ټوله دنیا مسلمانان شي او یو کس پاتې شي نو به زیم د خلاف بس نورې خبرې پرېږده بس زه نه مسلمانېږم ټوله دنیا دی د ملګري چې ته یې ملګری شه یو زه به په دنیا کې د دشمن مې د مقابل به ولاړه وی ما وی چېرې دی که دا غصه دی جذباتي دي په دې وجه چې په بدر کې د پلار امیه مړ شوی دی او د ضرور مړ شوی دی نو دا ځکه غصه دی جذباتو کې دی دویمه خبره ورسره نه کوم دوستانه مې ده ورسره د دې نه پس دلاړم بیا چاله یو بل زما دوستو هغه له ورلم هغه ته مې ووې اکرمه ته د ابوجهل زوی دی هغه له ورلم اکرمه زما دوستو دم زبردست جنګي ماهر و اکرمه سره وځې و مصلحت کوو دا ټوله خبره مې هغه ته وکړه چې مسلمانېږو نه غلبه د دې سړي را روانه ده او بیا چې د رسوایۍ نه اسلام راوړو د زور نه نو بده خبره ده او مونږ ته پته نه چې رښتونه دی او در یو لوی نسب او قوم خاوند دی نو که د مونږ ملګري شو بدي پې نه ښکارو وی اکرمه وی چې سوال نه پیدا کېږي چې زه مسلمان شم که دا ټوله دنیا را د تابع شي دا ټوله دنیا زه یو دشمن بیم ما وی چې دا د ابوجهل زوی دی پلار یې بدر کې مړ دی د پړه کې غصه پرته ده دا هم نه مسلمانېږي یو بل دوست مې و هغه له ورلم عثمان ابن طلحه هغه له ورلم مې چې عثمانه زما له خو بدل دی زه خو بس ما ته خو د اسلام رښتونی دین ښکاري او دا سړی ما ته رښتونی پیغمبر ښکاري او ډېر زیات مخالفتونه وکړل مونږ څه ګټه وکړه خو بدې خبرې خو نه کوي او د کاڼو عبادت مه کوئ بوتان مونږ په واقعي په خپل لاس جوړ کړي دي نو چې په خپل لاس هم کوم شی جوړ کړو هغې ته سجدې کوو او زنا مه کوئ نو خبره یې بده خو نه ده او بچي مو وجنې نو خبره خو یې بده نه ده هغه وایي لوڼه مه قتلوئ نو خبره خو یې بده نه ده او بربند طوافونه مه کوئ نو خبره یې بده نه ده مردارې مه خورئ نو دا څه بده خبره ده پردی مال مه خورئ دا څه بده خبره ده پاک اوسېږئ کومه خبره د هغه غلطه چې موږ پکې نقطه راوباسو عثمان ما ته وایي چې خالده مقصد دې څه دی مې چې مقصد خو مې دا دی چې زما خوړه کېږي که ته مې ملګری شوې نو زه چې زه مسلمانېږو عثمان وایي چې ما هم بېګا دا سوچ کړی ملګری مې ځان له کته ملګری مې کته خو داسې کوو چې یو ځای نوځو که یو ځای ووتو نو هسې نه خلک را باندې شکیان شي نو دلته راته غم پېښ نه شي نو یو ځای دی یعجج هلته به ځم لاړ شم او تم راځه هلته به سره میلاوېږو بس وی خوشحاله شم چې ملګری مې پیدا شو وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و په خپل ساري باندې سور و چې لږ لاړو نو عمرو ابن العاص مشر سړی دی هوښیار جنګي ماهر چې مشورې به د مکې کافرانو اخېستې را دنه به اخېستې را سره میلو شو مونږ ته وی چته دی مونږ وی خدایه دا خو مشر دی منصوبې د جنګ خو به ده تیاروله او قابل سړی دی اوس ده سره څوک و مونږ ورته وی ته چېرته ځې وی نه تاسو راته ووایئ مونږ وی ښه نو بد خو به نه ګڼئ وی زه پوه شوم در باندې زه پوه شوم تاسو جوړ مدینې ته روان یې مونږ وی همدغسې وګڼه وی زه م روان یم زه م روان یم څه سوچ دی ستا ته م روان یې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان بشم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن مې لکه سوچ وکړه چې راشه د دې ګنده ځان وباسه ووایي چې ګوره اوس اسلام خو عجیبه دین دی که نه قسم دی چې سړی سوچ وکړي زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی الله وایي ورضویت لکم الاسلام دینا پاک دامنۍ والا دین دی پاک دامنۍ والا مرداره مخوره پردی مال مخوره د مشر عزت کوه د مور پلار احترام کوه د بچی او د یتیم په سر لاس ایږده خدای ته سجده لګاوه
د لونو حق مخوره، د خور حق موها، گاونډي ته ضرر مرسوه. دې کې کومه داسې خبره ده چې هغه زمونږ د فایدې نه ده؟ کومه خبره کې زمونږ تاوان دی؟ د شریعت خلاف چې مونږ سر و باسو، د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو، نو دا کې به زمونږ پوره تاوان دی. ولې لور جمدی حقولو کې تاوان نه دی؟ ولې لور له خپل حق ورکولو کې تاوان نه دی؟ ولې بدعملي کول او زناکاري کول تاوان نه دی؟ د وجود تاوان، د مال تاوان او د مسلمان عزت اغشتل تاوان نه دی؟ ولې پردې مال خوړل، ستا مال چې څوک خوري ته نه خفه کېږي، نو پردې ولې خوري؟ ستا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خفه کېږي، نو پردې مشر قدر ولې نه کوي؟ ستا د بچی په سر چې څوک لاس راکاږي ته پې خوشحالېږي، د پردې بچی په سر ولې لاس نه راکاږي؟ ستا ګاونډي چې تا ته ضرر رسي ته خفه کېږي، نو ته ولې بل ګاونډي ته ضرر رسوي؟ تا سره چې څوک ښېګړه وکړي او ته یې قدر ونه کړې خفه کېږي به که نه؟ نو چې خدای در سره ښېګړه کړې ده، نو د خدای قدر ولې نه کوې؟ سر ورته ولې په ځمکه نه ږدي؟ د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغې کې زموږ تاوان دی، خو موږ ځان له په خپله د اسلام خبره تاوان ګڼو. اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده. اسلام رڼا مذهب دی، اسلام روښانه مذهب دی. کور کې امن، ګاونډ کې امن. اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی، په ډېر غلط رخ استعمال کړی دی. نو خلکو ته مه ګوره، جرمونو د خلکو ته مه ګوره، اسلام ته وګوره. یو سړی وی راغی که نه مسلمان شو، جومات ته وی راننوته، نو هغه چا ورته وی سپلی ران سره دننه کا. وی ولې؟ وی دا خلک پټی دلته غلا کوي، دا مخکې ځان سره یو څه. هغه وی څوک یې پټی؟ هندوان یې پټی دلته؟ هندوان څه څه؟ وی نه. عیسایان یې پټی؟ عیسایان څه څه؟ وی نه. یهودیان یې پټی؟ یهودیان څه څه؟ وی نه. وی څوک یې پټی؟ وی دا مسلمانان. زه بس وی دغه دین ته مې سلام دی چې خلکو له سپلی پټی. نو ګوره هغه قمقلو، هغه هوښیار نو قمقلو. ولې؟ د یو شخصیت ته وجې دین مه بدنامه وه. یو سړی غلطي وکړه، یو سړی پښتون غلطي وکړه، نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره. د یو قوم سړي یوسفزی کې یو سړي غلطي وکړه، نو ټول قوم خو ورسره نه بدنامېږي که نه؟ یو مولانا صاحب ته چا وی شیخ غلا وکړه، شیخ غلا وکړه. هغه وی ګوره ګیره مه بدنامه، داسې مه وایه چې شیخ غلا وکړه، ګیره دې بدنامه کړه. داسې وایه چې غل شیخ شوی دی، داسې وایه چې غل ګیره پرېښې ده د خپل غلا دپاره، چې که ګیره مې نه بیا به خلک را باندې ګمان بد وکړي، ګیره به پرېږدم څوک به را باندې د غل ګمان نه کوي. دارالعلوم دیوبند نه سپلی پټه شوې، چا وی طالب غلا کړې ده. مولانا صاحب نه داسې مه وایه چې طالب غل شوی دی، داسې وایه چې غل طالب شوی دی، د طالبې جامه کې را ننوتلی. نو اسلام به نه بدنامه. یو شیخ غلطي وکړه، ګیره به نه بدنامه. ګیره خو ورته نه دي ویلي چې دا غلا وکړه، ګیره خو یې منې کوي. یو مولا نه غلطي وشوه، مولا پسې مولایتوب پسې به کنځله نه کوي، مولای خو ورته نه وایي چې دا کار وکړه، ده غلطي وکړه. نو اسلام به نه بدنامه. اسلام ډېر ښکلی مذهب دی چې الله فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا، ما د اسلام غوندې دین غوره کړی دی. نو چې خدای کوم شی غوره کړي، ابه د خیر کې د شر به وایي، اوس ابه د خیر چې دی ورسېدل مدینې منورې ته. اوس ګوره ورته چا ورته ویلې نه دي، نو ویې لمبل اوښان یې سمرو لاولې ولمبل، زیاتي نوکان ویښته مې کټ کړل، خوشته جامې ځان سره وړې وې هغه یې واغوستلې. پھر اسلام خپله سړي ته پاکوالی ښیي او خوشبویي پورې کړه. ولید وله راغی د خالد ابن ولید روډ، وی روډې څه کې راورسېدی؟ وی راورسېدو. وی چې مونږ خو راورسېدو، خو ودرېږه جامې بدلو. هله شا به وي زر کوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو استقبال کې دی، انتظار مو کوي. صبر وکړه وروره، داسې پلیت وله نه شو ورتلی چې جامې پاکې کو، وجود پاک کو، دوړې لرې کو، نو بیا به ورځو. درې واړو جامې بدلې کړې، غسل یې وکړل، صفا جامې واچولې، خوشبویې واچولې، او بیا نیغ لاړل مدینې شریفې ته. او چې په جومات ورننوتل، حضور پاک دقسې ورته ولاړ دی، مسکې ورته ولاړ دی، مسکې. او دی چې ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبي، یا به ورته دشمن وی، یا به په جنگونو کې کنزل ورته کول، او د حضور پاک نوم به رواناو، نوم به ولا په بد واغشته، مزمم به وی، محمد به نه وی. محمد معنا د صفت خاوند، ښکلی
د ستایل شوی. مزمم معنا چې هغه انسان چې په بدو یادېږي، نو د پیغمبر علیه السلام ښکلي نوم به یې نه اخېسته، خراب نوم باندې به یې یادو. او چې اوس لا مسلمان نه دی، وروسته مسلمانېږي او 15 منټه پس چې جومات ته ورنوت وي السلام علیک یا رسول الله، دا الله رسول پتا دې سلام، او فوراً حضور پاک دعوت نه دی ورکړی، فوراً اشهد ان لا اله الا الله، در دې خبرې گواہی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، د دې خبرې گواہی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله خپل بنده او د الله استاد او پیغمبر دی. او چې څنګه کېناسته لومبې سوی وي د الله رسول مخ سترګې د سره نشم لګوي، ما ډېر لوی جرمونه کړي، ما په هر میدان کې ستا مقابله کړې ده، ما په هر میدان کې ستا دشمن مقابله کړې ده، او ما څو ځله ستا د مرګ نیتونه کړي دي، یو ځل نه څو ځله مې د مرګ نیتونه کړي دي، او د دنیا مسلمانان صحابه زما د لاس نه شهیدان دي. اوس به زه څه کوم؟ وی دا کلمه چې دی وی د یارې دی وی که د زړه نه وی نه بیاره نشته، دا مې د زړه نه وی، د زړه نه زه دا منم چې اسلام حق دین دی او ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. وی زه بس الاسلام یهدم ما کان قبله، دې نه مخکې چې دې څه کړي دي د اسلام د وجې معاف، ختم. خدای دا درې مضبوط کسان مسلمانان کړل. ګوره اسلام رو مضبوطیږي که هغه بل عثمان بیا رستو، هغه بل عکرمه د ابو جهل زوی هم بیا رستو مسلمانېږي. دې وخت کې نه رستو مسلمان شو. اوس چې کله مسلمان شو تجربه خو شته، اتفاق د غزوه موته جوړه شو. یو کافر دی لوی شرحبیل ابن عمرو غسانی، دا د هرقل چې د روم کم بادشاو د هغه د طرف نه دی د شام گورنرو. نبی علیہ السلام یو صحابي ولېږه حارث ابن عمر رضی الله عنه، هغه له خط ورېږه پیدا به د شرحبیل ابن عمرو غسانی ته ورسېد، د اسلام دعوت یې ورکړ. هغې ظالم دا د پیغمبر سم استاد ملک شهید یې کړ، استاد خو به نه وجه، استاد یې د به نقصان نه ورکړي. حضور پاک په هغې سخت خفه شو او د 3000 کسانو یو دسته تیاره کړه. استاد خو څوک نه وجني، ما خو استاد یې ولېږه، د ایمان دعوت مې وله ورکړه چې نه قبل او ډېرو کافرانو سردارانو د اسلام دعوت قبول نه کړ. ډېره ښه ده چې قبله د خپل زړه نه قبول کا. اسلام زور نه دی. ګورې ما درته تېره جوبه م ویلي، دا خلک اسلام بدنامۍ، دا ناقص العقل دي، پوهېږي نه چې اسلام په زور خور شوی دی. په زور د چا په زړه کې څوک اسلام نشي وردننه کولی. پلار په زوی په زور خپله خبره نشي مناولی، ګاونډي په ګاونډي نشي مناولی، مورې په لور نشي مناولی، نو بل څوک بیا څنګه مناولی؟ اسلام د زړه شی دی، د جنګونو هغه وجې جدا دي. درته مې ویلي په دې خفه شو چې دا خو استاد دی، که دې منلې او ښه پخه ما د خیر یو دعوت در که دې نه مننو څه نشته، ته پېشه خپل دین دې پېشه. نو نبی علیہ السلام د 3000 کسانو لښکر تیار کړ او حضور پاک د سپینه جنډه جوړه کړه، سپینه، او زید ابن حارثه له ورکړه او وی فرمایل وی دا زید تاسو امیر دی، مشر دی، کدی شهید شو نو جنډه به د جعفر سره ابا امیری، که جعفر شهید شو نو جنډه به د عبد الله ابن رواحه سره، او که عبد الله ابن رواحه شهید شو نو چې بیا چام جنډه واغشته به د مسلمانانو مشري. نو چې پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړو، دا ښکاره وکنه چې زید به شهید کېږي، یو پیشنګویي شوه، جعفر به شهید کېږي، عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه به شهید کېږي. دوی چې لاړل یو ځای ته ورسېدل، هغې شرحبیل ابن عمرو غسانی ته پته ولګېدله چې مسلمانانو خو زما خلاف لښکر را لېږلی دی. هغه د روم بادشاه هرقل ته اطلاع ولېږله، هرقل د 3 لکو فوج را ولېږه، 3 لاک، 3000 او 3 لکه، 3000 او 3 لکه، څومره لوی فرق. مسلمانانو ته چې پته ولګېدله د جاسوسي نظام نه بغیر جنگ نشي ګټلی، جنگ کې به خامخا ستا جاسوسي نظام چې ته د دشمن د حالاتو نه خبرېږي، څومره وسله ده، څه قسم وسله ده، په کوم طرف در باندې راځي،
دا غوی اراده شتا نشتا ډېرې خبرې دي په جاسوسي نظام نه اوس هم فوج نه چلېږي بغیر جاسوسي نظام نه جاسوسي نظام په هغه زمانه کې مو نبی علیہ السلام هغه صحابه سړی لېږلو چې راغی وي 3 لاک لښکر دی کم و بیش صحابه وایي چې دا خو موږ لږ یو 3,000 یو 3,000 خو د 3 لکو مقابله نشي کولی واپس شو نبی علیہ السلام ته به ال وایو چې لښکر خو 3 لکه دی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه لښکر والا ته وی اے مسلمانان وی سمو خیال دی زمون مقصد د دنیا ژوند دی او که د آخرت وی د آخرت وی مقصدم جنت دی که دنیا ده وی جنت نو خو چې هغه ډیر دی مونږ کم یمله شو نو چرته بځو خو جنت ته بځو کم خوا بځو نو واپس ته لځو او وی قسم دی د مرګ زه یریږم تاسو نه یریږئ زه د مرګ یریږم ذکر رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا وی تاسو کې هیڅ حکم داسې نه پاتې کیږي چې په جهنم ورنشي هر سړی به په جهنم ورځي جهنم باندې به یو سړی نه پاتې کیږي ان منکم الا واردها الله یو کس داسې نشته چې په دوزخ ورنشي هر سړی به پې ورځي کان علی ربک حتما مقضیا دا د خدای مضبوطه فیصله ده نو یریږم خو زه هغه د جهنم ورتللو نه مراد د جهنم د پاسه پل دی تاسو جو د پل صراط وایي په هغې تلل دي دې نه هېڅوک نه بچ کېږي په جهنم د پاسه بار سړی تېرېږي او ښکاره خبره د احادیثو کې دا دي چې هغه پل بغیر د خدای د طاقت نه په هغې پورې وتل ممکن نه دي ګرانه خبره ده نو د مرګه خو زه یریږم زه په دې سوچ کې چې مړ نه شوې ځکه دغه جهنم سره به څه کوې پل سره به څه کوې پورې به وځم او که نه نو چې زه ستاسو نه زیات یریږم او زم بیا وایم چې بس نه ځو واپس چې مړه شو به شهادت راغی او که جمدي پاتې شو نو څه به کېږي قوم کې جذبه پیدا کړه ویدی چې پې ورځو موتې ته ورسېدل جنګ شروع شو غزوې موته ورته وایي جنګ شروع شو او دا په جمادی الاول 8 هجري وه جنگ داسې شروع شو چې چاته 3 لکه او چاته 3,000 داسې جنگ شروع شو چې اق زید ابن حارثه رضی الله عنه چا سره جنډه وه دا شهید شو لومبی هم دې شهید شو مشر مخکې دې مخکې جنډه ورسره وه خو چې څنګه دې شهید شو نو فورا حضرت جعفر جنډه واغشته ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ویلي دغسې فرمایلي جعفر چې جنډه واغشته یو کافر پر را منډه کړې دا ښې لاسې وله و دا ترې پرې شو زر یې په دې ګس لاس باندې جنډه ونیوه هغه توره اوچته کړو ټس چې دا ګس لاسې ته و دی هم پرې کړو د زر په دې خپو کې او دې سینه کې جنډه را ټینګه کړه هغه پرې ټس چې وار وکړه دا سر یې وله و نو 3 نمبر جنډه عبدالله ابن رواحه واغشته څنګه چې حضور پاک فرمایلی کافر پاغه راغون شو عبدالله ابن رواحه شهید کو جنډه خالد ابن ولید لاس کې واغشت اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا منظر خدای دقه سه مخامخ خی نیخ پنی غیوته خی مکاشفه د کشف دی دا وته خدای پردې ختم کړلې او دا منظر دقه سه وته ښکاری او جمعات کې ناشتي او فورا رسول الله مبارک په جلا شو او فورا وی قتل زید شهید شو اخذ الرأیت جعفر جنډه واغشته بیوی جعفر شهید شو اخذ الرأیت عبدالله ابن رواحه جنډه پلاس کې واغشته او سترګې بیگی بخاری شریف کی حدیث ته او بیا فورا فرمایي وی عبدالله ابن رواحه شهید شو او جنډه چا واغشتا اخذ الرأیت سیف من سیوف الله دا الله د تورو نه یوی تور جنډه پلاس کې واغشتا خالد ابن ولید ته ځکه سیف الله وای دا الله توره دې میاس کې یو خبره کومه خالد ابن ولید د دنیا جهادونه کړي دي نه پس مضبوط لوی مجاهدو تی وی فرنٹ لاین چې وته وي خط اول وته وي لومبه د رستو کړل او چې کوم رستو دي خلک دي مخکې کړل ترتیب بالکل بدل کو دو وجونه یو خدا چې د مخکې خلک ستړي دي دمه بشي رستو خلک هغه ستړي نه دي دا به مخکې کم دویم دا چې دشمن باندې به روح پریوزي ځکه د مخکې خو څومره دی وجنګېدل نو پیژني یو بل
هغې باندې به دا روپ پرېږدي چې دا جوړ نوی لښکر وله راغی. ګوره جنګ کې به دا حکمت عملي استعمالی چې سار له جنګ شروع شو او خلک یې خواره واره کړل، صفونه ګډ وډ کړل، یو صف د یو نه لري، بل د بل نه لري، بل د بل نه لري، او سیوستو په غونډو کېنول چې کم ستړي زخمیانو چې دشمن سبا جنگ ته راغی. هغې ویله که د شپې وله نور کومک امداد راغلی دی. دا خلق نو دا سوره دی جنگ کې دا نوي دي، ورا غونډو باندې خلک ولاړ دي. نو ګوره لویه خبره په جنگ کې د دشمن د بیلات روب دی چې روب پې پرېوځي. سبا جنگ شروع شو، الله هغه 3 لکو لښکر له شکست ورکړ، مسلمان له خدای ګټه ورکړه، غنیمتونه حاصل کړل، د دنیا وسطې جمع کړئ، حاصل یې کړل. هغه شرحبیل پکې گرفتار شو، مردار شو پکې چې هغه کم مشر و، لوی لوی سرداران مردار شو، او دی بیا واپس رالل مدینه منورې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جعفر لاسونه کټ شو، نو نبی علیہ السلام الله با جعفر له په جنت کې داسې لاسونه ورکی چې اب لکه د وزر غوندې کار کوي، او دی به چې کم دی په جنت کې ګرځي نو به پې الوزي. او د جعفر ماشوم زوی چې به چرته حضور پاک ولیده نو ورته وی یبن ذوالجناحین، ای د 2 وزر والا زویه. او عبدالله بن رواحه رضی الله عنه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هغه په یو تخت باندې ولیده او تخت یې لقیده، دا تخت یې داسې لقیده، کله به داسې ته، کله به داسې ته، کله به داسې ته، کله به داسې ته، هغه تخت یې لقیده. نو علماوی ته تخت لقیدل مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلی دي. وی تخت یې ولې لقیده؟ یو واقع نقل کړې ده، وی چې سومنات باندې کله محمود غزنوي حمله وکړه او دا سومنات فتح شو. سومنات دا هغوی یو لویه د بوتانو عبادت خانه وه، مندرو هندوان فتح شو. سومنات چې د هغې کومه لویه قلعه او لوی مندرو هغې کې دننه نو په هغې د پاسه د اسلام جنډه ولګوله. نو دا چې څومره هندوانو دا ورته ټول راغون شو، او محمود غزنوي ته یې وایي چې بس داسې کار دی چې موږ درته یو درخواست کوو په دې مندر کې زموږ یو غټ بوت دی، هر څه چې کوې خو دا یو بوت راله مه ماتوه، څومره پیسې چې غواړې درکوو، څومره پیسې چې غواړې خولې نه وباسه. ځکه بوتان د ټول مات کړل چې په کوم ځای به ورغې فتح کول، بوت پې ماتو، بوت پې ماتو، بوت پې ماتو، ټول زمونږ بوتان دې مات کړل. زه بس چې څه دې وکړل او دې کړل، خو ته دا مهرباني وکړه چې دا کوم غټ بوت دی په منځ کې دی دا راله مه ماتوه، بس پیسې چې ته څومره غواړې دربه. چا ورته وی چې صاحبه خیر دی یو بوت دې پکې وي که نه؟ یو بوت دې وي دا به پرېږدو، بله پیسې راکوي، زرګونه روپۍ راکوي، یو سره او سپین. هغه زمانې اوس خو روپۍ زمونږ اصطلاح کې ده که نه، هغه زمانه کې چې څه سکه وه او سره او سپین او هر څه راکوي، یو به ورته پرېږدو. د ده مړه نرم شو، زه وی صلاح پې کوو، نو د شپې خوب ولید چې د میدان دی د حساب کتاب محشر نو یو فرشته مې دوزخ ته راکاږي، نو بلې فرشتې د مټه ونیوم امې جنت ته راکاږي. دا دوزخ ته چې مې کومه فرشته راکاږي نو دی وی دا بت فروش دی، وی بت خرڅی، دوزخ ته یې غورځو. هغه چې جنت ته مې کومه راکاږي هغه وی نه بت شکن دی، بوتان ماتوي، د دنیا بوتان یې مات کړل، نو زه ځکه جنت ته بوځم. نو څوک یې خوا راکاږي، څوک یې بل خوا، چې د خوبه راپاڅېده هله شا به وي دا بوت ماتوی. نو الله شان ته ګورو چې بوت له ټس ورکو ماتې کا وی غورځو، دنه ګېډه ډډو دنه پکې دومره هیرې جواهراتو چې هغې هندوانو څومره پیسې ورکولې هغې نه پکې زیاتې پیسې راوتې. دا خو خیر د دې مثال نه دی، مولانا ادریس کاندهلوي مثال نه ورکوي، ستاسو د پوهې دپاره ده. وی تخت یې لقیده، ولې لقیده؟ جنت ته روان دی ګورې، او هلاویږي لقیږي، ولې؟ ځکه ویده وي چې زما مرګ نه دی خوښ، یریږم، خو یاره که مړ شم شهید بشم نیک به الله له لاړ شم.
او قوم کې جذبه شهادت پیدا کړه. نو هغه تردد غوندیو د دنیا د ژوند او د مرګ په منځ کې چې الله وی ام منکم الا واردها، چې هر سړی په جهنم ورځي، پل باندې بدم پل سورات او خطرناک لار ده. نو لږ می تردد دی چې یاره څنګه به کېږي، خو بیا هم د خدای په لار کې جنګېږم او چیت کېږم. الله مسلمان له فتح ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې درو صحابو ډېر زیات پریشان و، انتهایی زیات. حضرت جعفر د ترزوی ماشومان بچی تی پاتې شو. حضرت زید دا د پیغمبر علیه السلام ماشوم لوی کړی دی، زید ابن حارثه. او په لومبه زمانه کې به ورته زوی وی زید ته به د حارثه زوی نه وایه، د محمد زوی به ورته وایه صلی الله علیه وسلم. بیا الله منع وکړه ادعوهم لآبائهم، نو بیا وی زه خیر دوستو در پلار نو مخله، نو ماشوم یې لوی کړی زید. او عبدالله ابن رواحه دا د حضور پاک شاعر و، د نبی علیہ السلام په صفت کې به شعرونه وي او د مکې د مشرکانو بد به وي، په دې دړمنو خپه پې و. خو خیر په غزوه موته کې دغه شامیانو له رومیانو له رب العالمین د مسلمان په لاس 3000 مسلمانو له په لاس باندې الله 3 لکو کافرو له شکست ورکړ. الله مسلمان له فتح ورکړ. دا ټول د مکې مکرمې د فتح لارې دي. هغه د فارس بادشاه کسرا به ورته وي، نوم یې سو دغه زمانه کې پرویز نوم، پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاه چې عادل تیر شوی دی، دغه نوسیو. هغه ته خط ولېږه نبی علیہ السلام. خط یې عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه له ورکړه، وی دا خط ولا ورسوه. هغه له چې خط سینګ ورسېد دقسې یو ګورنر له ورکړه، او ګورنر خط ورسو. هغه ډېر بدماش و، هغه فورا د نبی علیہ السلام خط وشلو، خط یې ټوکړی ټوکړی کړ. او عبدالله ابن حذافه ته وی تا استازي د استازي وجل منه دي، ګنې ما به د سره اوس کتلي. او زازان د یمن بادشاه د سلطنت لاندې و، د ګورنر، هغه ته وی خط هغه ته ولېږه، وی 2 مضبوط پهلوانانو ګوره، ښه مضبوط او ښه مضبوطې تورې وله ورکه، وسله ورکه، او چې لاړ شي دا پیغمبر ګرفتار کړي مالې راولي، او که ګرفتارولی نشي څه مسله وه نو چې مړی کړي او سر یې ماله راوړي. دومره هغه جذبه کې راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه راغی، وی څه چلی وکړه؟ وی صاحب هغه ستا خط خو یې وشلو. وی اللهم مزقهم کل ممزق، خدای د ده دا بادشاه هم تس نس کړي. خط یې ولې شلو؟ الله همغسې وکړه. څنګه یې وکړله؟ د ده زوی شیروی، د هغه نوم و شیروی، او د ده ښځه وه شیرین، د هغې نوم و. د دې شیروی میرنۍ مور وه، ښځې ګڼې وې. دا زوی په دې میرنۍ مور عاشق و، عاشق دی په دې مور. نو ده وی چې دا مور به زه په کومه طریقه خپله دغه کې راولم، میره مور یې ظالم. نو هغه دا چل جوړ کړ چې دا پلار چې دی نو دا پسې طریقه مړ کم، دا پرویز. نو چې دی زه مړ کم نو ښځه ما ته پاتې شي که نه. پلار هم پې چې د ما دا زوی حرامي دی، دی هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان به یې ساته. نو پلار یې بیا په الماری کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړی، زهر، او د پاسه پې لیکلي دوا مفید للبا، دا هغه دارو دی چې دا انساني قوت دپاره ډېر زبردست شی دی. هغه ته پته چې دا حرامي هر کله چې که زه یې مړ کړم زما دې سامان له به راځي، خو چې دې م رانه جمدې پاتې دی شي. دې خوا ته دې بادشاه د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن ګورنر ته وي 2 کسه پهلوانان ولېږه، هغې یې تورې ورکړې، هغه یې په زهرو کې دغه کړی دی، سرې کړی، او نبی علیہ السلام پسې لاړه. دومره قمقل دي چې حضور پاک ته تاسو نږدې کېدی قدرې هم نشئ، ګرفتار کوئ یا چې سر پرېږه، دا څه وړه خبره ده. د مکې مشرکانو ځانونه وشلول، نږدې قدرې ورته ورونه رسېدی شو. اخوه 2 کسه ولېږل، دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه، وی د ما خط یې وشله، خدای ته هلاک کړي، تس نسې کې. زوی لګي شو پلار باندې حمله وکړه، پلار یې مردار کړه. ور وځې کې دنه خیره ولګېده، د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کړ. هلته میرې مور ته یې پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کړ، او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي، نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی. هغې زهر اوس کړل، هغې ځان مړ کړ.
چې دا خو ماله شرم دی. د چې څنګه پلار مړ که ورغې د پلار الماری کوله وکړه، مخصوص سامان اوس په قبضه کېلي، بادشاه یې په قبضه کې واغېشته، لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګي، مارشل لا ولګوله د پلار مخصوص سامان چې څنګه یو کتل شیشه پکې پرته ده، په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت لپاره ډېر زبردست شی دی. خو پلار ورته پېښه وي په دې حرامي سخوندر خو پېو که نه، په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دې به دا لوبې کوي. رونو یاد وساتئ، موږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو خو د دین تربیت هم ولې نه دی کړی. داسې ده که نه ده؟ موږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي، دنه غټ افسر جوړ شي، غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي، خو دینی تربیت هم ته جوړ نه کړه. نو چې دینی تربیت ته بچي له ور نه کړه دقسې سخوندر به ته جوړېږي. بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې، نه خور پېژنې او نه رور پېژنې. او که بچي له دینی تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي. بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي، دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې دا دارو به یې خوړل، شیشې په خولې راواړو له قلقل، خو چې څنګه تېر شو لتې وټکولې هغه مردار شو. ښځه هم لاړه، بادشاه هم لاړ، زوی هم لاړ. د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه؟ تس نس شوه. هلته هغه دوه کسان نبي علیه السلام له ورسېدل، تورې پټې کړې دي چې ګورې و دې به څنګه به ګرفتاره و، خو بلا ملګري ته ګیر چاپېره تو دي، بلا ملګري دي، لوی شان دی د حضور پاک، خو لوی شان کې دی او د دنیا ملګري ته ګیر چاپېره تو دي او د حضور پاک ملګري ماشاءالله دنیا کې داسې چېرته نه تېر شوی چې لاړې به یې توکلې ابه صحابو لاسونو کې نیولې په مخ پې مږلې، چې خولې نه به یې خراش کې توکه صحابو به لاس کې نیوه په مخ به یې مږه. او چې دی ورغلل او د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل، پوه شو هم پوه شو چې دا د وجلو قابل دی، ځان وجلو په خلکو او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي. خو چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي وو که نه؟ ورته څه وایي نبي علیه السلام؟ ورته وایي ان ربي قتل ربکما، تاسو چې ستاسو کم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې، زما رب ستاسو رب وجلی دی. معلومات والی او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې، خو یو خبره درته کوم، استته نه ویم، تورې ملان سره دننه پټې کړي دي، زه در باندې پوه یم، خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم مسلمانان شي. او کوم زازان چې را لېږلی یې د یمن بادشاه، هغه ته هم ووایې چې دغه پیغمبر تالم د ایمان دعوت در کوي، اگر چې ما پسې دوه کسه راولېږل مرګ پسې، خو تالم د ایمان دعوت در کوي. دوی دا خبره د دوه کسانو نوٹ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلی دی، نوٹ یې کړه کله یې وجلی دی بېګا شپه. دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته یې ویل صاحب هغه خو د آخرې زمانې پیغمبر معلومېږي، دغه مخ خو څه بل شان رڼا کوي، دغه اندازه داسې ده د دې وجود نه پته لګي چې دا رښتونه دي، او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي. او موږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي. دیم راته ووایي دا د پیغمبر صاحب معجزه به وه، دیم راته ووایي او دیم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی زما رب ستاسو رب وجلی دی. وی دا څنګه خبره کوي؟ او موږ ته هم د ایمان دعوت راکړه او زازان د یمن گورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړی. هغه ودرېږه معلومات کو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده. چې معلومات یې ورکړل بعینه دقه وخت کې دغه شیروی لګېدلې وخت خپل پلار یې وجلی بادشاه د فارس. بس زازان مسلمان شو، گورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو. او هغه دوه کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لاړه ختمه شوه. لور یې بادشاه کړه، زامن یې نه و. نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس خو جینۍ مشره کړله، وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به چرم نه کامیابېږي. خبره خلاصه شوه، بادشاهي لاړه، تسنس شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی.
بادشاہی د نبی علیہ السلام هغې ته ورسېدل او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونی پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو له رارسېږي همغسې وشوه. شام د مسلمان قبضه کې راغی، مصر د مسلمان په قبضه کې راغی، یمن د مسلمان قبضه کې راغی. دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغلی. نور خطونه هم نبی علیہ السلام لیږلي دي. نجاشي ته یو خط لیږلی دی د حبشې بادشاه ته، هغه ته یې خط ولیږه. خط یو صحابي له ورکړه او د نجاشي ته یې ولیږه. دا د حبشې بادشاه و، ډېر ښه سړی و. هغه عجیبه انداز کې دی. خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و، ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل. د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته. دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی و، ډېر. نبی علیہ السلام ورته وویل چې ته خو اول د خدای حمد ادا که خدای بادشاهي درکړې ده. زه ستا شکریه ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی، د هغوی د قدر کړی دی، د هغوی د احترام کړی، د هغوی د عزت کړی دی. زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه. او د عیسی علیہ السلام متعلق زما دا سوچ دی، ما ته خپل الله وایي د عیسی علیہ السلام چې دی د خدای بنده دی، دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی. رښتونی دین چې کوم د عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام هغې ته تاسو رابلم. بس هغې نجاشي بادشاه چې خط سنګ ولوسته ملګري راوغوښتل، ملګرو ته یې وویل چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، بلکل رښتونی دی. تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږ په ده باندې ایمان راوړو. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کم صفتونه دي ټول پکې موجود دي. دویمه خبره پکې نشته. ګوره سړی مخلص و نو خدای نجاشي هم مسلمان شو، د حبشې بادشاه، او چې څومره د قوم رعیت و هغه ټول مسلمانان شو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکه او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته زما نه اگر چې لرې زه ستا نه لرې خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړه. زما ټول قوم هم پته ایمان راوړلی او دې کې څه یره نشته. دا مونږ خالص د خپل زړه له مسلمانېږو. زمونږ زړه دا وایي، زمونږ کتاب دا وایي، زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. او زه خپل زوی درلیږم، زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحایف یې ورکړل چې دا نبي علیہ السلام له ولېږې. څه وینځې یې موله ورکړلې، وی دا به نبي علیہ السلام له ولېږې. اتفاق دا و چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي و چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم رعیت په غاړه دی نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم ستا خوله به درشم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط راورسېد ډېر زیات خوشحاله شو، دعا یې وله وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات. او ته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه. بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم و، اصحما دی بیا وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له په مدینه منوره کې اطلاع ورکړه، وی نجاشي د حبشې بادشاه اصحما وفات شوی دی او ما ته جبریل علیه السلام ووی که ته په جنازه کې چې دا کټ درته رانږدې کړم نو راځئ چې جنازه پې وکړو. نو پیغمبر علیه السلام مخکې شو، صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړله. دا غایبانه جنازه ګورې په شریعت کې نشته. ښه ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نه و، نبي هم په جنازه نه ده کړې او که ته به په نجاشي خو یې کړې ده نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته وویل چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه. نبي علیه السلام وایي ما ته یې کټ را مخامخ که ما لیده تاسو نه لیده نو دا گویا کې غایبانه نه شوه، مخامخ په مخامخ په حاضر جنازه کړې ده او دعا یې موله غوښتلې ده. دغه خطونه اوس هم شته. نجاشي والا خط ام محفوظ پروت دی، هرقل والا خط ام محفوظ پروت دی او کم خط چې دا فارس بادشاه د نبی هم اوشلو ام محفوظ پروت دی. خو یاره هغه چې کم خط دی نو ټوټې ټوټې دی، ټوټې شوی دی. داسې مقوقس بادشاه ته، د مصر بادشاه ته، د یمن بادشاه ته، مختلفو بادشاهانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل
بعضې پکې خدای مسلمانان کړل، بعضې پکې کافر پاتې شو. د اسلام طریقه هم دقه ده، چاله به په خولې دعوت ته ایمان ورکوي، چاله به د خط په ذریعه ورکوي، چاله د کتاب په شکل کې به ورکوي. نو دا شپږمه اومه هجره دا د نبی علیہ السلام د خطونو وه. خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره، اسلام ډېر زیات خور شو. او بیا د هغې نه پس په اومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګړو خیبر هغه فتح شو. خیبر کې ډېرې غټې غټې قلاګانې وې، هغه پکې فتح شوې. او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیہ السلام. اسلام او ایمان خو یې راونړه محرم 7 هجره کې، خو بس بهر کیف تابع شو. ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې، باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلل. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حیی ابن احتب لوی یهودي و، د هغه لور وه، هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله. مخکې یو صحابي له دې دحیه له نبي علیه السلام ورکړې وه، خو دا خفه وه. وی زما پلارم په دې جنګ کې مړ شو، رور مې مړ شو، خاوند مې مړ شو، نو زما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پې ډېره ښه ده. نو ازاد یې کړه، ستا خوښه ده ته ما ازاده کړې، که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده، او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده. وی نه، مسلمانه شوه، مسلمانه شوې. دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند راکوي، زه څه کوم په نورو خلکو. مسلمانه شوه. په دې مخې داسې یو داغ و، سور غوندې داغ و. چا یې تپوس وکړ یا داغ د څه دی؟ وی ده چې کله واده شم خاوند یې کنانه ابن الربیع و، چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومۍ اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېدله، او نیغه زما دې غېږ کې را پرېوته. نو زما خاوند هم نجومي و او د پخوانو کتابونو پوه و، ملا و. نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی، وی هغه څپېړه اوچته کړه، دې په دې مخ ښه مضبوطه ووالم. دا داغ د هغې دی. وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه وی ما چې دغه خوب مې لید څه خبر. او مقه خوب خدای رښتونی کړ، د حضور پاک نکاح له خدای راوسته.